عزتمندو ماشومان کینوي الکان کینوي کله خپل پوي کني یو میسج ورته لیکه بچیا داس دی وایس ورته کول سبا خو جدید زمانہ ده یا یو عالم ویډیو د لراله تا ته پته شي د نوجوان سره متعلق ده هغه کاپی ک خپل بچی ته ولېګا هغه به وګوري به پوي شي شو ډیر الکانی او په غسل کې ګرځي ځکه غسل نه پیژني نو غسل دي ته ویل کېږي چې یو الک بالغ شي د 15 کالو شي دا خو بالغ دی بس کچرګي بانګ ویلې او کنه دی ویلې او کچرګا دا او کچرګ دی خو بس دا بالغ دی 15 کالو پورې خو بالغ شي خبره ختمه او د دې نمخ کې د انسان نه یو لیسدار ماده شهوت سره اوزي کاغتی اوته لنه دا بالغ شو که خوب کی که پدس استحسان خبر نو دې سره دا بالغ شي زمون کسانو ته وي شیطان دی غولای او شیطانی دوکه کی دا بغیر شیطان خود هغه پلاره شیطان غوتا ډیر دوکه کوي د دکان کې چې ټول دروغ وي ساده الفاظ سره سره پوي وي نو بهر حال عزتمند دا مسلې دي وي بچي چې د شکار انسان سره وشي نو کپړم ګند شي او دا بلام بیا غسل بکي به یو بل مسله را پیخيږي عموما انسان غسل کوي الکانم باتروم ته نه وزینن سبا وبي بالټي دا سيزونه پراته نو بعض وخت یو جنوبي سړی وي بالټي کې لاس وای عموما یخنۍ کې ګوري چې اوبه ګرمي دي که یخې دي بالټي کې اوبه بار ملکونو کې اوبه کمي کم ملکونو کې اوبه خلک چک کوي ګرمي دي یخې دي څنګه دي نو جنوب سړی کې بالفرض بالټي کې لاس والو دا اوبه ګنده کېږي که نه نو دا یاد لري نجاستونه ګندګي دوه قسمه ده یو ته ظاهري او حقیقي وي لکه موږ او تاسو ته چې ښکاري لاس ګندی وینه ده پې شراب دی پې یا منی ده پې یا څه بل ګند بلا ده پې دې ته ویل کېږي حقیقي ګندګي موږ ته ښکاري په سترګو نو په دې سره خو شی اوبو ګنده کېږي چې لاس دې والو پکې یعنی لاس باندې منی ده لاس باندې شراب دي لاس باندې وینه ده لاس باندې متیازي دي چې بالټي کې دی والو بس بالټۍ ګنده شو دویم جنوب دا انسان چې جنوب شي که نه دام ګنده شي خو دا ګندګي دي ته حکمي ګندګي وایي یعنی شریعت دې ته ویلي چې دا ته ګنده شوې نور ظاهري ته ګنده خو نه که نه خو شریعت دې ته ګندګي وایي څنګه وایي ولې وایي دې سره زمونږ کار نشته شریعت وایي بس کار دې خراب کروره چې ډز دې وکړو بس خراب شو او ګند دې جوړ کړی دی تبعي دې کړې ده نو بس اوس ځان دغه کوه لمبه وه بس لمبه خبره نو که څه بالټي کې د لاس ولو ظاهري ګندګي نه و نو بالټي اوبه نه ګنده کېږي بعضې شکیانې یا بعضې کسان وایي دا اوبه خو مستعمل شوې مستعمل اوبه دې ته وایي چې کوم اوبه یو ځل ته د عبادت په طور باندې استعمال کړې لکه اودس پې وکړې او هغه لاندې جمع شي دې لاندې بالفرض خانک دې خیرې نو دې ته وایي مستعمل اوبه استعمال شده اوبه استعمال شده اوبه په دې باندې بل شی نه شي پاکولی نو چې تا پکې لاس ووالو دا خو استعمال شو یو قسم له ځکه چې لاس دې واپس راوویستو نو داسې شوې لکه استعمال نو یو دا چیکینګ دی دا استعمال نه دی دا ته څه وایي چیکینګ دې سره نه استعمال کېږي استعمالیږي اوبه هله چې د عبادت په طور باندې استعمال کړي چې په دې زه لام بما زه پې پاکي حاصلومه مخلاص پېوځي هغه بیا مستعمل شي نو بهرحال بالټې په دې باندې نه ګنده کېږي یو لطیفې په طور یو خبر ورته یو عالم نه چا تپوس وکړو ویل جي وایي سړي نه چې باد هوا خارج شي نو تاسو وایي چې اودس به کوي دوباره اودس یې مات شو نو کار خراب کړی دی لاندې جرنیټر او مشین او سلینسر لوګې پرېښې او ته وایې چې کوم دی مخ به مینځي او لاس به مینځي او دا به مینځي د نورو پکې څه قصور دی نو اکثر چې عزتمندو دا یاد لري انسان سلینسر لوګې هله کوي چې اعضا یې سست شي چې کله ډیله شي خوب چې انسان لور شي خوب سره اودس ماتېږي نو هوا خارج شي انسان نه ځکه وایي اودس وکړه او د هغې احتمال وي چې دنه به خارج شوي نو دې کې دا لاس ډیله شي سر ډیله شي بدن ډیله شي نو زور په هغه لاندې دغه باندې راشي د بورۍ په خوله راشي د هغې هغه خوله کولاو شي نو د دې د وجې نه هغې باندې زور رالی هغه مولا ورته وایي
وایي د دې وجې نه چې کوم دی شریعت وایي چې دا لاسونه ووینځئ ځکه چې دوی نوی سس شوی نو په هغې زور نه راتلو سلونسر چې لوګی کوي خو هلته انجن هم خرابي که نه کلچ خرابي بل څیزونه خرابي نو په هغې زور راځي بهرحال داسې لطیفې په طور باندې نو ځکه وایي شریعت وایي چې دا نور ځایونه مو سره وینځه چې دا ټیټي هغه به ټیټي بله مسله د عزتمندو یو جنابت وخت کې کله ناکله د انسان د بدن نه څاڅکي پریوځي لاندې ټاپ بالټې پروت وي هغې کې څاڅکي پریوځي نو آیا دا اوبه ګنده شوې که نه نو عزتمندو جنابت دوه قسمه جنوبیان کسانی جنوب خو مې درته پهلې وویل چې دغه قیسې ته وایي جنوب انسان که بدن باندې ظاهري نجاست وي مثلا هغه سپینې اوبه یا وینه ده یا بل څه شی دی جنوب انسان باندې نو که بیا د دې په بدن باندې اوبه پرېوتې او لاندې بالټي کې پرېوتې بس بیا خو بالټۍ ګنده شو ځکه همدغه ګنده اوبه هلته لاندې لاړې خو که نور انسان ځان وینځلی دی پاک دی صرف جنب دی او ځان باندې اوبه راړئ نو زمونږ خو واړه باترومونه دي خامخا دومره قیس قطاري پکې وي نو که څه څاڅکي ماسکي بالټي ته پرېوځي نو د اوبو نه نجس کېږي ځکه ظاهري بدن ستا څه شی دی پاک دی څه خبره نشته شک شبو کې ځان معاف ته کوه بعضې کسان بې اوبه هم ترې واړئ بیا هغه بالټۍ په صابون وینځي او وروره بیا ورسره هلته هغه د جامو صابون نه وي شیمپو پکې اچوي چا سره نیسو پکې شوړه وي بیا اوبه ډکې کي بیا لامبي او هلته بار و تلین کې خلک ولاړ دي ځکه نه استاد دنه دې څه میټرک پرچه شروع کړې ده که څنګه راوځه که نه سوالات دې نه ختمېږي ګڼ کورونه دي زموږ د پښتنو خو اکثر جاینټ فیملی نه او اکثر کور کې یو دوه باترومونه وي ټولو ته په لین ولاړ دي وایي موږ هم بل داخلو زر روځه نو د دې وجې نه عزتمندو شکونه نه دي کول پکار که اوبه سې پرېوتې ده ها یو سړی بالکل د بالټي د پاسه ولاړ دی نیمې اوبه ځان باندې اړوي او نیمې اوبه بالټي کې اړوي نو بس دا اوس هسې خوشي خیرن دی نو چې دومره خیال نه کوي نو که دا مستعمل اوبه چې کوم تا استعمال کړي دا د نیمې نه هم زیاتې شوې نو بس بیا دغه لاندې اوبه باندې ته پاکېږي نه ګنده خو نه شوې خو ته پرې پاکېږي نه ځکه استعمال شده اوبه چې کله د هغه نور اوبو نه زیاتې شي نو دا استعمال شده اوبو دا پاکې خو دي خو بل سړی نه پاکوي نو که په بدن دې پرېوتې بدن خو دله نه ګنده کوي خو ته خو خیرن یې که نه پاکۍ هم دی نه که نه اوس به څه کې نو دې وجې نه دومره مستعمل اوبه به نه جمع کړې بالټي کې چې د نیمې نه هم ډېرې شي او کاسې څو څاڅکي راڅاڅکي پرېوته خیر دی پروا یې مه کوه لامبه او بس وځه خپل کار کوه کار روزګار لځه او نورو له نمبر ورکوه نو بدن باندې چې کومې صفا بدن باندې اوبه ولګېږي بالټي کې پرېوځي هغه بالټۍ نه ګنده کېږي بعضې عالمانو صرف یو مسله جدا لیکلې ده چې کله ته مړی لمبې مړی له غسل ورکې نو بعض عالمان وایي ژوندي او د مړي یو شان مسله ده څنګه چې د سړي بدن پاکي او اوبه پرې پرېوتې او بالټي کې پرېوتې نه ګنده کېږي که د مړي بدن پاکي هم بس اوبه پرې پرېوتې او څو څاڅکي پرېوتې خیر دی څه چلو شو هغه م انسان دی ته م انسان خو بعض عالمان وایي چې نه انسان چې مري د باندې ډېره سخته تېرېږي عزتمندو توبه د ده په دې ټولو سورو باندې عزتمندو د ده نه هوا وځي دومره د باندې تکلیف او دومره د باندې سخت دی قسم دی که الله د مړي یو چې کله د ده نه ساه وځي او دا سزا یې را مخامخ کړه یو سکرین باندې نو ټول انسانان به لیوني شي د سپو په شان د لیونو سپو په شان چغې به وایي دومره سخته ده په انسان باندې راځي نو دې وجې نه چې کله سړي باندې اپریشن یې کېږي یا داسې بله سخته پرې راشي د انسان د خولې نه هم لاړې راوځي د سترګو نه هم ګند راوځي د غوږونو نه هم راوځي میتیاز هم ترې په پرتوګ کې لاړې شي تاسو ګورئ که نه غټ او دسمات هم ترې لاړ شي یره داسې شی دی نو د مرګ نه غټه یره نشته نو فقها وایي چې اکثر دا بېلمازه شي او بعض وخت کې هغه بېلمازي پرې اوچه شوي چاته نه ښکاري نو دې وجې نه که مړي له ته اوبه ورکې نه هلته لږ احتیاط کول پکار دي یو خپل جامې بدلوه یا چې کومو جامو کې د هغې له غسل ورکو نو که یو څو څاڅکي ماسکي د باندې پرېوتي خیر دی هېڅ خبره نه ده خو که نه ډېر لوند شوی او ډېر بدن دې لوند شوی نو بیا تا له پکار دا دي چې ته غسل هم وکړې ځکه بدن دې لوند شوی ټول او کپړې هم بدلې کړي خو بعض عالمان وایي مستحب ده که غسل دې وکړو خیر دی که دې نه کړو نو به ظاهري نجاست چې تا ته پته وه چې مړی پاک دی بس خیر دی ګنجایش هم لري نو احتیاط په دې کې دی چې
چالم ته غسل ورکې ته ولامبه بهتره خبره ده او کپړې هم بدلې کا ځکه چې مړي خو په خپله لاس سپی نه شي خوځولی ټول به یې ته وینځي د ماشومانو په شان باندې او هغه چې ته وینځي نو تو سره ډېر زیات لمدېږي صحیح ده که نو دا پکې ځان له عزتمندو یو بله مسله شوه بله یو مسله د عزتمندو اودس سره ماتېږي ډېر څیزونه دي بعضې څیزونو باندې خو انسان ته پته د میتیازو سره اودس ماتي سره وینې سره خو بعضې څیزونه انسان مالکانو ته نه معلوم چې کله انسان بیهوشه شي د ده اودس ماتېږي دا یاد لرئ ښه دویم نمبر دا چې کله د انسان باندې الټۍ ولګي الټۍ باقۍ کانګې څوک ورته کانګې وایي څوک ورته الټۍ وایي څوک ورته باقۍ وایي دا چې په انسان باندې قی چې ولګېږي او په ډکه خوله باندې وکړي نو چې دا انسان څنګه الټۍ وکړي بس اودس یې مات شو ځکه دا یو نجاست وي ستا د نه ووتو څنګه چې میتیازي د دننه بدن نه روځي او دست یې ماتېږي وینه ماتېږي نو دا هم یو ګند دي معدې ته چې لاړ شي دا خیر دا خوراک به څومره بدبو کوي دا خو الله هسې یو نظام چلولی دغه ګند نه تاله ویټامن جوړوي او ستا زندګي پرې راونهږي دننه چې واپس خارج کېږي څومره ګند دي خو دا خو د الله یو نظام دی داسې مشین یې درکې پیدا کړی دی چې د ګند نه روره سره زر جوړوي او تا ته محسوسوي هم نه د ګند مشین درته پروت دی او پته هم در سره نشته جماعت تم پکې ځي بیت الله تم پکې ځي دومره ښکلی سیسټم یې جوړ کړی دی ګینې عزتمندو یو ځای کې چې منګک تقاضه وکړي نو په کمره کې بوي او ته ځان سره څومره غټ ګېډې ګرځې پروا دې نشته څومره ښکلی سیسټم الله جوړ کړی دا د عبرت خبرې دي نو بهرحال عزتمندو چې الټۍ انسان وکړي په دې سره اودس ماتېږي خو چې په ډکه خوله وکړي چې لږې ډېر وکړي خیر دی یا د بلغم الټۍ وکړي په هغې نه ماتېږي بلغم پاکي چې څه خوراک سکاک پکې وي نو زمونږ خو داسې نه زمونږ خېټه کله خالي زمونږ خېټه کې هر وخت یې څه نه څه مواد پروت وي دویمه مسله بل عزتمندو دا یاد لرئ په خوب باندې اودس ماتېږي خو کم خوب دې کې لږ تفصیل دی داسې خوب بعضې فقهاو لیکلي چې هغه داسې خوب وي چې جوور خوب وي چې ته په ځان باندې نه پوهېږي او حواس دې ډیله شي لاسونه خپې دې بلکل ډیله شي او په ځمکه سم دی بچ که انسان په ملاسته باندې ودی په دې باندې اودس مات شو سیوا د انبیاو نه د انبیاو په خوب باندې اودس نه ماتېږي هغوی له الله بیدار زړه ورکړي نبي علیه صلات وسلام عایشې ته وایي نبي علیه سلام یو ځل خوب نه پاڅېدو لمونځ ته پاڅېدو یا رسول الله اودس لکه هغوی ته خو به ویل چې اودس کوئ وایي عینان تنامان وایي زمونږ سترګې صرف ودي د پیغمبرانو زړونه وایي نه وده کېږي بیدار یې روح دی چې پیغمبر باندې ابراهیم علیه السلام له په خوب کې وحی راغلی وایي زوی حلال که راپاڅېدو وایي راځه بچیا داسې نه ویل چې دا خو خوب دی ځکه پیغمبران خوب کې م الله بیداره بدن هغوی له الله ورکړي موږ بېکاره پرځي بس چې وده شو بس بیا دې ډس کړی وایي ځاکه نیم دي کړی وایي ته ډوزمار یې وایي اودس کوه نو ځان به تازه کې البته دا ده که انسان مثلا کرسۍ کې وده شي یا داسې څیز وي چې هغې کې ټیک لګولی په ګاډۍ کې په سیټ کې وده شو نو د دې باره کې دوه رایې دي عالمان وایي چې په داسې څیز باندې تا ټیک ولګو تکیه اعتماد دې پې وکړو ډډه دې ولګوله او دومره جوور ودی که دا شی تا نه څوک راکاږي نو ته الټه را پرېوځې بدن کې دومره طاقت نشته ځان ټینګولی نشي نو پته لګېږي ته مکمل ودی نو چې سیټ کې داسې مکمل وده شو لکه بلکل داسې سر دې ولګولو اوس که دا سیټ څوک دنه لرې کړي خو هلته لاندې پرېوځي که نه تویې زویې به پروت بیا نو پته لګېږي چې وده شوی ښه مکمل اوس اودس وکړه دوباره بعض عالمان وایي چې نه بعضې کسان تکړی که داسې ډډم لګولي که نه نو لاندې دا سامان د دوی ښه کلک نښتی نو د دوی په خپل سلنسر باندې بیا هم دغه هغه واک او اختیار یې پي نو بس که یو سړی داسې تکړه دی هغه ته پته ده چې هلکه سلنسر مې لوګی نه دی کړی او هوا مې نه دی خارج شوې اگر چې ډډه مې لګولې ده نو بعض عالمان وایي خیر دی ګنجایش لري ځکه اکثر په سفر کې دا راپېښېږي خیر دی وایي که دې سره دې مونځ وکړلو خو تا ته په خپل ځان باندې بروسه خو مونږ خو ټول نسواریان یو که نه د نسواري سړي تیلی عزتمندو ډیلی ښه دا یاد لرئ ګورئ د سرګیټي سړي د نسواري سړي قیصه عزتمندو دغه وي کمزوري دا یاد لرئ تاسو ګورئ که نه اکثر باترومونو کې چونډۍ ډېرې پرتي دا ولې
ځکه د نسواري سړي د دې نه بغیر تقاضا نه کېږي چې مال ووایي او چونډۍ ور واچوي یو غرب ورکوي بیا نو د دې وجې نه عزتمندو نسواري سړی چې ودې چې به خامخا اودس کوي ځکه دا چونډۍ مار دی د په ځان باندې دغه نشته سرګټي یا چې کوم سړی نشه کوي نور هر چاته خپل کار معلوم دی چې زه څومره مضبوط یم ځان ته ګورئ نو احتیاط په دې کې دی چې ډوب خوب دې وکړلو د تکیا خوب دې وکړو نو اودس وکړه او که په ځان دې باوري او مکمل ملاس نه په سیټ کې یا په ځمکه باندې او درته یقین دی چې زما هوا نه ده خارج شوي هېڅ خبره نه ده مونځ دې وکړو ګنجایش هم لري نو حالاتو ته ګوره که په سفر باندې په هغې دې عمل وکړم خیر دی خو چې ښه کور کې او د هغه کې پروت دي اوبه ډېرې دي زمونږ خلکو د جومات اوبو کې که اودس یې نه مات شوی وایي مات دی ځکه دلته اوبه دومره یخې دي وایي زه بیا ولامبه او په صرف داسې وخت دی د خولې خوند هر چا خراب دی وایي وروره مسالېدارې خبرې خوند کوي ګینې موږ مولیانو له خندا نه راځي بعض وخت کې خو ستاسو د وجې نه م خوله چینګه کړي موږ یو ستاسو خوله چینګه خوښه ده باطلې ناخواسته خاندو او څه نه څه موږ ته هم ډاکټرانو ویلي چې خدای هم غر کوي مولیانو هر وخت هم په دې تندي 12 بجا وي زندګي هم ځان له کمه کړه چې د 40 کالو نه واوړې خېټه دې غټئ بیا هغه خپل الوام نشي خوړی او بار چېرته مړي ژوندي لم نشي تللی او هر څه دنه پاتې او خلک هم دنه خفئ نو لږ دې دا تندي باندې ګونجې مه راوه لږ عمر به دې ډېرې 80 کالو پورې به الواګانې خورې اوس موږ هم لږ خاندو را خاندو د هغه خپل الوا دپاره چې لږ بدن لږ مزېداري بله یو عزتمندو ښځو ته یو مسله را پېښېږي بعض وخت کې ښځه جنوب وي جنوب خو اوس پېژنې که نه جنابت چې یو ښځه باندې غسل اورېدلی صحیح شو اوس خپلې ښځې به په خپل الفاظو سره پوهوئ بعضې ډېر ساده ګولي نو هغې پسې پوره کوتک رالې پوهی وې یا عملي طریقې سره به پوهی ورته دقه شی چې وشي وګوره که نور خو پوهی که نه وې نو عزتمندو بعضې ښځې هغې باندې غسل واوړي دې دوران کې هغې باندې بیا ماهواري بیماري م راشي سارله یا بل ټایم له بل ټایم هغې لا لمبلي نه نو اوس د 2 قصې جمع شوې یو هغه د غسل لمبل دي او یو د حیض بیماری ده د دې نه هم چې دا کله بند شي بیا به هم لامبې ماهواري مینسس نو آیا اوس به 2 ځل لامبي که یو ځل بس قصه ختمه یو ځل به لامبي ځکه موقع ورته منځ کې میلاو نه شوه د لمبلو خو بعض عالمان وایي که 2 پیرې لامبي ښه خبره ده څه نه څه صفایي به ورته حاصله شي خو زمونږ ښځې په ذهنونو کې دا دي چې یو ځل بیماره شوې وایي اوبه دله زار دي دا چا ویلي دي دا جدید دور دی عزتمندو ګورې دا یاد لرئ د ټولو نه بهترین څیز دنیا کې اوبه دي او دویم نمبر د مور پی دي او دریم نمبر د عام پی دي خو چې د پوډرو والا نه وي د صحیح چیلۍ او د غوا وي صحیح شو اوس میندې پی نه ورکوي بچو له یو مور زوی ته وویلې ورانې وکړو ویلې زه بچیه پی درته نه در بخم هغه ویلې بلکل یې راونه بخې ویلې صبر وکړه لږ صبر وکړه بهرلال هلته د لیکټوجن هغه دغه پی چې میلاویږي او نیډو هغه یو څو دغه راواغسته ویله ورکړو ویل مورې واله زه حرام مال نه خورم واپس دې خپل مال واله هغه ورته دا څه شی دي وایي تا مال همدغه پی راکړي تا خو مال اصلي پی نه دي راکړي دا واله واپس کیسه یې ختمه ځکه ښځې د خپل فیشن دپاره نن سبا پی نه ورکوي خپل پی دغه لیکټوجن او نیډو او دغه کیسې ورکوي اوس انګریزانو هم شروع کړي دي دا اسلام وایي 2 کاله حق دی ټیک ده که میاشتې مخکې خاوند او ښځه اتفاق وکړي خیر دی خو دا صوباړې سبا پوهېږي نه چې د مور په یوس کي اونس کي د دې پوره حق ادا کوي عزتمندو نو دا بېله مسله درته بیان شوه عزتمندو که 2 پیرې ښځه لامبي دغه صورت کې ډېره ښه خبره ده او که یو پیره لامبي نو به بله یو مسله د عزتمندو بعضې انسانان یې هغه معذوره وي معذوره داسې انسان ته وایي چې د هغه نه مثلا د امتیاز و ساس کېږي یا تی هوا خارج کیږي وروره سات په سات باندې بیماری دی سلسل بول او سلسلة الریح دا بیمارین دی الله رب عزت زموږ او ستاسو حفاظت وکړي داسې کسان یې مونږ ته ټلیفون وکړي هغه بار مخ نه یو کس ټلیفون وکړو وایي قسم دی ما سره څوک مجلس کې نشي کېناستی داسې بیمارین دي الله رب عزت زموږ او ستاسو حفاظت وکړي او ورانې مه کوئ ګورې الله ته داسې دي د ګیس پوکاڼۍ دپاره چې کوم دی وایي 100 هندوانو دپاره یو چاقو کافي غټه غباره ده خو چې دغه دې وروړو عزتمندو ستنه دې وروړه نو بس هوا چې ټول په یو ځل خارج کېږي څنګه چې یو ماشوم ته د یو پوکڼۍ ماتول څه نه دي دقه رنګې الله رب العزت ته د انسانانو سمول اسم نه دي چې یو هوا یې د دې ټولو انسانانو خارج کړه که نه
ته یقین وکړه په دې یو بل په دې مرداره هوا کې به د یو بل مړه یو د بل شي ضرورت هم درته نشته چې دا هوا صرف د انسانانو نه راخارج کېږي دا مرداره او الله رب العزت یې اخوا دېخوا بوزي نه او په دې خلکو یې راجمع کړه د دې د وجې نه به مړه یو داسې الله رب العزت سره کارونه دي الله هم دې حفاظت بهرحال یو انسان دی بیمار دی او یا دغه مریض دی هغه سره هغه تیلی وي د میتیازو تیلی ګرځي بعضې اپریشن نه کړي دلته وله کولمه راویستي وي یا بعضې عارضي طور سره وله د ګن تیلی جوړه کړي چې دا به ته دا میتیاز به ځان سره ګرځي هم دې لفافه کې به میتیازې کې دغه کې نو دې صورت کې عزتمندو یا یو سړی دی بیمار دی په کټ پروت دی چې کپړه پاکې سات پسې بیا وینه تیزي یا ته میتیازي زي یا ته بل څه خارج کېږي او بیا ګنده کېږي نو دې صورت کې به دا د مونځ سره څه کوي د اودس سره به څه کوي به د دې سړي اودس کېږي الله دومره تکلیف چاله لا یکلف الله نفسا الا وسعها الله د وس مطابق انسان له تکلیف ورکوي بس یو ځل دی اودس وکړو کې میتیازي دنه روان دي که هوا دنه خارج کېږي او موقع ته نه میلاویږي بس همدغه یو اودس دی کافي دی تا دپاره خو نور بعض سړی وي یار دا وګوره موږ دپاره سخت کوم د سخته ستا په دې اودس باندې مثلا د غرمې نه دی وکړو مازدیګره پورې چې څومره ټینکۍ هم تشې کړې ستا ته د اودس ضرورت نشته او دا بل سرکوز چې کوم روغ رمټ ګرځي که نه دا چې سل پیرې میتیازې کوي نو دا به سل پیرې اودس کوي او ستا دپاره نشته دوباره مزې کوه مونځ کوه د الله ستا په وینو زوو کې په میتیازو کې په اودس ماتي کې م الله مونځ قبلی نور د خدای نه څه غواړي لکه څنګه چې د شپې ماشوم میتیاز یو کې مور یې د ځان نه جدا کوي وایي نه خیر دی بس یخني ده پروت به یې پرېږدسي دغه رنګې چې کله ته بیمار شي که نه الله وایي په دې وینو زوو کې زما بندی ما ته قبولي صرف ووایه الله اکبر دا اواز وکړه صرف دې ته مه ګوره ته ګندی تا ته ځان ګنده ښکاري زما بنده ما ته نه ښکاري ګنده داسې عظیم الله دی ستا میتیازو ته نه ګوري ساده ته یو صدر له داسې تلی شي زه د موږ باسي یم چې هسې لږ ګندی پهله خو دې بار هغه کس نه پرېږدي ورته به خیرن سړی نه نوځي الله داسې عجیبه دربار دی مور او پلار نه مینه زیاته کوي نو داسې انسان په همغه کټ کې مونځ کولی شي په همغه ګندګۍ کې مونځ کولی شي مقه شان اودس کې مونځ کولی شي هېڅ خبره نه شک و شبهې مه کوه کپړې مپړې هم ډېرې مه بدلوه څادرونه مه بدلوه کې مریض ته تکلیف وي سات پس ورته پاسېږه را پاسېږه کپړه بدلوم نه 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 مه ورکوه تکلیف پرېږده چې مونځ کوي نو دا ټولې مسلې دي عزتمند ټایم پوره شو که به دا یو څو مسلې پاتې شو انشاءالله درته بیا بله جمعه کوم دې له ځان را رسوئ چې لږ ترتیب سره په دې باندې ځان پوه کړي الله دې عمل کولو توفیق راکړي سنت کوئ